أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څوارلسم نمبر آیات ته سورة النساء څلورمه سپاره. ومن يعص الله او هغه څوک چې نافرماني وکړي د الله تبارک وتعالی ورسوله او رسول د الله تبارک وتعالی ويتعدى او تیر شي حدوده حدود د الله تبارک وتعالی نام يدخله داخل بکی الله تبارک وتعالی دی نارن اورتا خالدن فيها همیشه بوي په دغه اور کې وله اوشته د پر عذاب مهین عذاب سپکون کوي. د الله او د رسول نافرمانی الله او رسول وایي چې رشوت مکوه تی کوي. الله او رسول وایي چې سودخوري مکوه تی کوي. الله او رسول فرمایي چې غلا او داړه مکوه تی کوي. الله او رسول فرمایي چې زنا مکوه تی کوي. الله او رسول فرمایي چې تاسو د یتیمانو مال مخورئ او تی خورئ. الله او رسول فرمایي چې تاسو په زبردستی باندې جایدادونه ما قبضه کوئ او تی کوي. دا ټول هغه نافرمانی چې انسان کوي. الله فرمای دا زما حدود دي او د ما د حدودو نه ګوره چې څوک هم تیر شي دی به همیشه د پاره په اور د جهنم کې وي او د د پاره به سپکونکی عذاب وي. دوستانو دا محدود ژوند دی. راځئ چې دا محدود ژوند په ډیر محدوده طریقه باندې تیر کو، ډیر په احتیاط باندې تیر کو، ډیر د الله تبارک وتعالی د رضا اسباب ورکې تلاش کو او هغه شیان چې الله په ناراضه کیږي د هغې اسبابونه ځان وساتو. رب العالمین مو سره د قرآن عظیم الشان دا ترجمه په خپل لوی دربار کې قبوله کا. صدق الله العظیم.